اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. د حدیث په مقدمه کې څلورو مباحث تذکرہ شوی. اول بحث معنا لغوی او اصطلاحي د حدیث او وجه د تسمیه د حدیث په حدیث سره، دا بحث مخکې ذکر شوی. دویم بحث فرق په مابین د حدیث سنت خبر او اثر کې، دا بحث هم ذکر شوی. دریم بحث پاتې او بعض اصطلاحات ضروریه چې متعلق دي د علم حدیث سره. څلور قسم اصطلاحات به درته ویم. اول هغه اصطلاحات چې متعلق دي د مشتغلینو بالحدیث سره، حدیثو کې چې څوک مشتغلی مشغولی د هغوی مختلف نمونه دي. دویم هغه اصطلاحات چې هغه متعلق دي د کتابونو د حدیثو سره، د حدیثو د کتابونو خپل خپل نمونه دي. دریم هغه اصطلاحات چې هغه متعلق دي د رجالو د حدیث سره، راویانو سره. څلورم وجود تحمل حدیث. تحمل حدیث څه ته وایي؟ استاد د شاگرد نه حدیث ووري، دی به کم لفظ حدثنا به وایي، حدثنا فلان که اخبرنا فلان که انبعنا فلان، دا بیان دی پکې، دا ضروری خبرې دي. اول هغه اصطلاحات چې متعلق دي د مشتغلین بالحدیث، حدیث باندې چې څوک مشغول دي د هغې مختلف نمونه دي. المسند. مسند چاته وي؟ الذي يروي الحديث باسناده. چا چې حدیث په خپل سند سره ذکر کاو هغه ته مسند وای. دیم الطبقه. تاسو ته به د حدیثو کتابونو کې راشي دا محدث د پلانکۍ طبقې سړی دی او دا د پلانکۍ طبقې سړی. طبقې پکې ذکر کوي که نه ذکر کوي؟ طبقه څه ته وایي؟ قوم من الروات تقاربوا بالسن والاسناد. د راویانو یوه ډله ده چې په عمر کې هم تقریبا نږدې او په سند کې هم نږدې، یو استاد شاګردان یا د دوه درې استادانو شاګردان، خو هغه دوه درې استادان د یو استاد شاګردان، یعنی سند هم سره نږدې او زمانه هم سره نږدې، دې ته طبقه وایي. لکه امام ابو یوسف او امام محمد او امام ظفر او حسن ابن زیاد دا د یوې طبقې خلک دي، ځکه د ابو حنیفه شاګردان دي، عمر کې هم سره نږدې نږدې دي. طالب الحدیث چاته وایي؟ المبتدی الراغب فی الحدیث. حدیثو کې نوی شروع کړي او حدیثو سره مینه یې، دې ته طالب الحدیث وایي. لکه موږ او تاسو طالبان یو د حدیثو. المحدث. محدث چاته وایي؟ هو الاستاذ الکامل. کامل استاد ته، د حدیثو صحیح استاد ته محدث وایي. والشیخ هو الامام بمعناه. شیخ امام هم په دقه معنا دي، یعنی استاد کامل ته شیخ هم وایي، امام هم ورته وایي. حافظ څه ته وایي؟ زمونږ استاد چې معروف او معاشره کې په حافظ صاحب چاته وایي؟ قرآن حدیثو کې حافظ چاته وایي؟ هو الذي احاط علمه بمئة الف حدیث روایتن و درایتن و جرحن و تعدیلن. چې یو لکه حدیث یادی دی ته حافظ وایي، یو لکه حدیث سند سره یادی او جرح هم پکې یادی چې په دې سند باندې پلان کې جرح کړی د پلان کې تعدیل کړي. په پوه نه شوي؟ دې ته حافظ وایي. حجت چاته وایي؟ هو الذي احاط علمه بثلاثمائة الف حديث روایتن و درایتن و جرحن و تعدیلا. درې لکه حدیث یاد دې ته څه وایي؟ حجت. حاکم چاته وایي؟
هو الذي احاط علم بجميع الاحاديث ټول احادیث چې دي ټول احادیث ولک او درې پنځوس زره دي ولک او درې پنځوس زره ټول احادیث چې د چا یاد دي ته حاکم وای لکه صاحب د مستدرک حاکم ابو عبد الله النسابوری الکه په دې خبرو تاسو سر خلاص کنه دیم هغه اصطلاحات چې هغه متعلق دي د کتب او د احادیث سره د حدیث د کتابونو خپل خپل نمونه دي تاسو به اوریدلی دا صحیح دی صحیح بخاری صحیح مسلم دا جامع دی جامع ترمیزی دا سنن دی سنن لکه سنن اربعه ترمیزی ابو داود ابن ماجه و نسائی دا څلور د سنن اربعه وای تاسو دې کتابونو کې کتلی کنم دي کتلی الجامع د حدیث کم کتاب ته وای چې اته فنون پکې اته قسمه حدیث پکې سیرت پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحاب توحید پکې د خدای د یووالي عقیده حدیث دعا احکامی پکې تفسیری پکې آدابی پکې پیتنی پکې مناقب د صحابه وی پکې رقاق هغه حدیث پکې چې زړه نرمۍ د آخرت ذکر او د قبر ذکر دا ته قسمه فنون چې پکې دي ته جامع وای بخاری شریف جامع دی ترمذی شریف هم جامع دی دا ته پکې شته مسلم جامع نه دی ولې ځکه مسلم کې تفسیر نشته دا نور پکې شته خو تفسیر پکې نشته کم دی سنن چاته وای سنن د حدیث کم کتابونو ته سنن وای سنن د حدیث هغه کتابونو ته وای چې ترتیب د احادیث د فقه د ابواب په شان فقه کې اول کتاب الطهارت بیا کتاب الصلات بیا کتاب الصوم بیا کتاب الزکات بیا کتاب الحج حدیث کتابونو کې چې دا شان ترتیب نو دي ته سنن وای لکه ترمذی شریف ابو داود شریف نسائی ابن ماجه کې هم دغه چل وای نه شي د احکام فقهیه په ترتیب سره د عبادت دي ته سنن وای مسند کم د حدیث مسند تاسو به اوریدلی مسند احمد کې راغلی دي او مسند ابي عوانه کې راغلی دي او مسند عبدالرزاق کې راغلی دا د حدیث کتابونه دي مسند مسند څه ته وایي چې حدیث پکې د صحابه په ترتیب سره ذکر هر صحابي خپل خپل روایت پکې ذکر المعجم کم د حدیث کتاب ته وایي چې دا حدیث ترتیب پکې د اسماء او د شيوخ د خپل استادانو حدیث پکې نقل کړي دی یو استاد او د بل استاد لکه معجم طبرانی لکه معجم صغیر معجم اوسط معجم کبیر د طبرانی ډېر درې معاجم دي دا په کتابونو کې کتري کړه معجم کبیر د طبرانی کې راغلي دي لکه چرته حواله کتلی کنم دي کته معجم هو به جاندر معجم کم یو ته وي چې خپل شيوخ په ترتیب سره حدیث ذکر الجز د حدیث بل کتاب د جز ورته وي بل قسم جز هغه ته چې په یو مسله باندې یو کتاب لیکلی لکه جز د قرات د امام بخاری قرات خلف الامام باندې یو کتاب لیکلی یا جز د قرات د بیهقی امام بیهقی د یو کتاب په یو مسله لیکلی یا جز د رفع الیدین د امام بخاری صرف پر رفع الیدین باندې یو کتاب لیکلی دې ته جز وایي پیسې په المفرد مفرد کم کتاب ته ویل کا ادب المفرد د امام بخاری چې د یو صحابي حدیث پکې ذکر دي ته المفرد الاربعین کم د حدیث کتابونو ته وای چې سلوي حدیث پکې ذکر کې به یو موضوع کې به مختلفو موضوعات دي لکه 40 د نووي چې حدیث چې ورته وای مستدرک د حدیث کم کتاب ته وای مستدرک هغه کتاب ته وای چې عالم کتاب لیکلی
خو حدیث دی پاتې شوي چې د په شرایطو برابري بل عالم کتاب ولیکي هغه نه چې کوم حدیث پاتې شوي دی هغه راجمع کړي دې ته مستدرک لکه مستدرک علی الصحیحین د حاکم او مستدرک علی الصحیحین د ابو عوانه مستدرک د حاکم 15 جلد ده ما سره ده 15 جلد بخاری او مسلم په شرطونو حدیث برابر دی هغه نه دي ذکر کړی هغه د ذکر کړی سدسي حدیث دی چې امام بخاری په شرایط برابر دي یعنی هغه راویان دي چې کوم د بخاری راویان یا د مسلم راویان او بخاری او مسلم نه دي ذکر کړی نو هغه چا ذکر کړی مستدرک ذکر کړی دی دې تسوي مستدرک علی الصحیحین درم هغه اصطلاحات چې متعلق دي د رجالو د حدیث سره دراویانو سره الکه تقسیم د حدیث کو په اعتبار د اتصال د سند او انقطاع سره المسند مسند کم حدیث ته وای متصل سنده مرفوعا الى النبي صلی الله علیه وسلم چې سند نبی علیہ السلام ته رسیدلې دې ته مسند وای المتصل ستوي متصل سنده مرفوعا او موقوفا سند کې انقطاع په منځ کې نه یا صحابی ته رسیدلې یا نبی علیہ السلام ته دې ته متصل وای مرفوع ستوي ما وزي په الى النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام ته اضافت شوی قال النبي صلی الله علیه وسلم دا مرفوع موقوف ما روی عن صحابیین قوله و فعله چې د صحابی نه د قول او فعل نقل شي دې ته څه وایي موقوف مقطوع څه ته وایي ما روی عن تابعین قوله و فعله چې د تابع قول یا فعل نقل شي دې ته څه وایي مقطوع ته لکه مفهوم بیجن مرفوع هغه حدیث ته وایي چې نبی علیہ السلام ته رسیدلی موقوف هغه ته وایي چې صحابي ته پورې ختم شوی او مقطوع کم ته وایي چې تابعی پورې ختم شوی معنعن څه ته وایي المعنعن معنعن دی ته وایي چې عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلی الله علیه وسلم عن پکی وار راوی عن وای نو دیتا معنعن وای پوه به معلق ستوي معلق دیتا وای چې سند کې یو راوی کټ شوی منقطع ستوي چې سند په منځ کې راوی کټ شوی مرسل چاہتا ہوئی سند پا آخرہ کی راوی کٹ شوی لکه تابعی ہوئی چی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا مرسل ہوئی معزل چاہتا ہوئی زوات سر دوات چی سند کی دو راویان کٹ شوی مسند چاہتا ہوئی مسند من يروي الحديث باسناده او دا شان ډېر اصطلاحات نور هم دي چې تاسو به بیا په غټه دوره کې زده کوئ اوس راځو څلورمې خبرې ته وجوه تحمل الحديث تحمل حدیث څه ته وایي تحمل حدیث دی ته وایي چې استاد حدیث وایي او شاګردان دې زده کړي دا په کومه طریقه باندې حمل کیږي ما ته وګورئ تحمل حدیث بارول د حدیثو
چې شاګرد استاد نه حدیث نقل کی، دا شاگرد با بیا خپل شاگردانو لکم الفاظ استعمالی، حدثنا بوي که اخبرنا بوي که انبأنا بوي که اخبرنی بوي که انبأنی بوي که حدثنی بوي. الکه په پوی نشئ تاسو. اوله طریقه قرأت الشیخ دی، دا ټولو کې اعلی ده. قرأت الشیخ دی ته وایي چې استاد حدیث وایي او شاگردان یې اوري، ټول کتاب استاد ختم کی، دې ته قرأت الشیخ وایي. دا ټولو کې اعلی ده. دې کې شاگردان ویلی شي اخبرنا حدثنا، مونږ ته حدیث به سمعت ما د دن اورېدلی دي، داسې ویلی شي. دویم قرأت علی الشیخ. قرأت علی الشیخ دا دی چې استاد هم غلی ناست دي، شاگردان هم غلی ناست دي. یو شاگرد دی وایي لکه زمونږ د وطنونو کې چې رواج دی، شاگرد دی وایي صحیح ده، دې ته قرأت علی الشیخ. دا معتبر دی. امام شافعی او امام احمد او نسائی او مسلم وایي حدثنا به نه وایي ځکه دا دروغ دي، استاد خو حدیث نه دی بیان کړی، حدثنا خدا معنا د موږ له استاد بیان کړي. امام بخاری او امام ابو حنیفه او امام مالک وایي حدثنا ویلی شي، استاد کنه دی بیان کړي نو غوږ خو یې ښه کړه، که غلطې ویلې خو رانیولی به یې وکړه. دریم نمبر مناوله ده. مناوله دې ته وایي استاد شاګرد ته خپل لیکلی کتاب ورکړي، حدیث یې پکې لیکلي، پخوا خو چاپ نه و کنه، هر چا به ځان سره لیکلي، شاګرد ته ورکړي چې دا زما حدیث دی ما نه روایت کوه، دې ته مناوله وایي. دا معتبره ده. څلورم نمبر مکاتبه ده. مکاتبه دې ته استاد ټول خپل حدیثونه ولیکي چې استادان نه اورېدلي دي او هغه چاته ورکړي چې دا پلانکي شاګرد زما ته ورکړه، هغه ته ووایي زما نه روایت کوه، دې ته مکاتبه وایي. مناوله دې ته وایي چې دا لیکلي مخامخ ورکړي، او مکاتبه دې ته وایي چې دا لیکلي ولیکي. دا معتبره ده. پنځم اجازه ده. استاد شاگرد ته وایي ما تا ته په دې حدیثو کې اجازت کړی زما نه روایت کوه، دې ته اجازه وایي. هلکه پې پوه شئ. اجازه په څلور قسمه ده. اجازه د معین نه معین ته په معین کې یو عالم راشي او ته ورته وایي ما ته د حدیثو اجازت وکړه، هغه وایي بخاري شریف کې مې ته اجازت کړی، مشکات شریف کې مې، نو دا د معین عالم نه اجازت شو، معین طالب ته په معین کتاب کې، دا اجازه مقبوله ده. دویمه اجازه د معین نه وشي معین ته په غیر معین کې، معلوم سړی معلوم شاګرد ته معلوم طالب ته ووایي چې تا ته زما په ټولو حدیثونو کې اجازه ده، په دا څه کې چې اجازه ورکړه دا غیر معین، دا اجازه د معین نه معین ته په غیر معین کې، دا دواړه اجازې قبولی دي. درېیمه اجازه د معین نه غیر معین ته په غیر معین کې، یو جلسه او یو غټ عالم راغلی او وایي د ټولې جلسې خلکو ته مې په ټولو حدیثو کې اجازت دی، دا نه ده مقبوله. زمونږ دا طالبان ډېر ناپوهه اجازو پسې ګرځي، کتلیم دي که نه پلانکي راته اجازه کړې ده، پلانکي په خپله به پسه پوهېږي نه، لکه اجازه به څه کړي، اجازه هېڅ پیدا نه کړي. مونږ چې سبق ویلی دی استاذ نم دا حدیثو کتابونه ویلی دی او بس سند یې راکړی دی او اجازت نامه یې راکړې ده، بس خبره خلاصه، نور چا پسې نه وي ګرځي. ډېرو خلکو جلسو کې مونږ ناست یو ویلي دي چې ټولو ته مې اجازت دی، غټو شخصیتونه مونږ سره یادوم نه سی کوو، زمونږ استادان د هغوی نه غټ خلک وو، زمونږ سند د هغوی استادانو ته اوچت و نه سی کوو. تاسې په خبره پوه شئ که پرې پوه نه شئ. څلورم نمبر اجازه ده د معین نه غیر معین ته په غیر معین کې. یو استاد په جلسه کې غیر معین خلکو ته ووایي چې تاسو ته په ټولو حدیثو کې اجازه ده، دا اجازه شوه د معین نه غیر معین ته په غیر معین کې. او یا دا غټ عالم د جلسه کې ووایي زما تاسې ټول د بخاري شریف کې اجازت ده،
دا اجازه د معین نشو غیر معین ته په معین کې دا دواړه نه دي قبولي دا دواړه اجازه نه دي قبولي هلکه تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نشئ دا دواړه اجازه نه دي قبولي بل اعلام الشیخ دی اعلام الشیخ دی ته وی استاد شاگرد ته وی زما دا روایات دي تا ته په ټولو کې اجازت دی سبق یې نه ویلی نه یې لیکل کړي دې کې اختلاف ده چې دا قبوله ده که نه ده قبول شپږم نمبر وصیت دی وم وصیت دی وصیت داسې دی چې استاد یو شاګرد ته وایي که ستا زوی وشو هغه ته زما په حدیثو کې اجازت دی دا قبوله ده که نه ده دې کې اختلاف دی راجحه دا ده چې نه ده قبول اتم وجاده ده وجاده دا ده چې شاګرد د استاد کتابونه ګوري هغې کې حدیث پیدا کړي چې ده د پلانکي نه روایت کړي دا شاګرد دغه حدیث د دې استاد نه نقل کولی شي بعضې وایي چې دا شاګرد په نورو کتابونو کې د دې استاد شاګرد یې نقل کولی شي او بعضې وایي چې دا حدیث ورته استاد نه ویلی نو نه شي نقل کولی دې ته وجاده وایي وجاده دا اکثره د حدیثو کې راځي امام احمد ابن حنبل زوی د عبدالله ابن احمد ابن حنبل هغه وجدت بخط ابي د پلار په لیکلو کې مې دا حدیث پیدا کړ او حدیثی نقل کوي ملایانې ذکر کوي دې ته څه وایي دا وجود تحمل حدیث دې کې خبرې ډېرې دي خو تېرېږم اتې خوښ هم ده تاسو ستړي کېږئ او بیا بیا غټه دوره کې هم کوئ راځمه دې بلې خبرې ته تذکره د مصنف او وصف د کتاب مختصر دا ختموم سبا کتاب شروع کوم دا کتاب خو تاسو ته یو ښکاري خو دي دوه یو کتاب المصابیح دی او بل کتاب مشکات المصابیح او دواړه د بیلو بیلو ملایانو دي او دواړه شوافی مذهب سره تعلق ساتي کتاب المصابیح باره کې خبره کو پنځمه طبقه کې یو محدث و محی السنه ابو محمد حسین ابن مسعود الفراء البغوی الشافعی 1506 هجری کې وفات شوی دا کتاب المصابیح د دې محدث تصنیف دی د دې کتاب نمخ کې یو کتاب لیکل او شرح السنه چې د دې د تصنیف نه فارغ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته احیاک الله کما حییت سنتی خدای دې ژوندی ساته لکه زما سنت زما حدیث دي چې ژوندی وسات استاد ته دا خوب ویل هغه ورته ویل ستا لقب محی السنه سنت را ژوندی کوونکی خد د کتاب خصوصیات د کتاب المصابیح څه خصوصیات اول دا کتاب په ټولو کتابونو د حدیثو کې جامع دی په نورو کتابونو کې متفرق احادیث او دې کې یو ځای را جمع شوي دویم د دې کتاب احادیث په دوه قسمونو دي فصل اول او فصل ثانی فصل اول کې صحاح دي او فصل ثانی کې حسان دي صحاح د بخاری او د مسلم حدیثو ته دی وایي او حسان د دې نور ټولو کتابونو کې چې د حسان دا د خپل اصطلاح ده مشکات کې مصابیح کې چې د اصول لفظ راشي دا 15 کتابونه ته مراد دي ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجه او دارمی دا 15 دي اصول خمسه اصول چې راشي نو دا 15 ته مراد په المصابیح کې ټول احادیث سلور زره سلور سو او سلور دیرش سلور زره سلور سو او سلور دیرش احادیث پکې 2000 سلور سو او سلور دیرش پکې صحاح هو او پورا 2000 پکې حسن حدیث په پوی نشي مشکات المصابیح دا مشکات
په مصابیح بیا ولیکلی شو د مصابیح تفصیل یې وکړو د دې کتاب مصنف دی ولی الدین ابو عبدالله محمد ابن عبید الله خطیب تبریزی دی 943 هجری کې وفات شوی دی د اتمې صدی عالم دی د خپل استاد علامه طیبی په حکم په کتاب المصابیح کې اضافه او تغییرات راوستل په المصابیح باندې 1511 احادیث زیات کړل 1511 دای په زیات کړل وسوا ودیر هجری کې د مشکات شریف د تصنیف نه فارغ شپږ کاله بیا په 943 کې وفات کتاب چې ولیکلی شپږ کاله دی ژوند دی مشکات ولی ولیکه دا په دې مقدمه کې راځي دی خطبه کې کتاب المصابیح کې 4414 احادیث او صاحب د مشکات 1511 احادیث زیات کړل نو ټول 15945 احادیث مشکات شریف کې ټول څو حدیث دي 15945 یعنی 55 کم شپږ زره 55 کم شپږ زره احادیث دي د پکې دریم فصل اضافه کا اول فصل کې د کتاب المصابیح صحاح دي او دویم فصل کې د کتاب المصابیح حسان دي او دریم فصل کې د صاحب مشکات زواید د چې کم زیات کړي عقدی پکې الکه داس دکې تاسو نو څوک تاسو کې چې درې فصلونه ولې ذکر کړي دي نو اول فصل کې څه دي صحاح دویم فصل کې حسان او دریم کې صاحب مشکات زواید دي مشکات شریف کې 1013 فصلونه دي فصلونه پکې څو دي 1013 ابواب پکې څو دي 3020 بابونه دي پکې باب او کتابونه پکې څو دي 9 کتابونه دي پکې لکه کتاب الایمان کتاب العلم کتاب الطهارت وغیرہ دا کتاب پکې 9 کرته 9 کتابونه 320 بابونه 1013 فصلونه 15945 پکې